مقصد مې د خبرې دا دی چې قرآن او حدیث کې کم مسائل موجود وي، تاسو زما رونه دا زما مشران دي، تاسو ته یو 2-3 مسلې واضح کول غواړم. عمل د هر سړي خپل کار دی. مولانا صاحب موجود دی. کله چې تراویح وشي او 4 رکعاته پوره شي، دې ته ویل شي ترویحه. د دې ترویحې مقصد وي لږ آرام کول. کو په دې کې انسان ځان لا په خاموشتیا سره سبحان الله والحمدللہ دا ذکر کی، کو استغفر اللہ کی، ہر ذکر چې د الله کی دته اجازت ته. لیکن په تیز باندې دا دعا ویل، تاسو وګورئ د بینوري ټاون فتاوا، تاسو وګورئ د جامع عثمانیه پیښور فتاوا، تاسو وګورئ د دارالعلوم دیوبند فتاوی، تاسو وګورئ د کوړه خټک فتاوی، پاغي کې به دا موجود وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته داسې نه دی کړی. دا سیز بدعت طرف ته روان دی، دا ختمول انتهایی ضروری دی. بل عمل په احادیث کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د تراویح نرستو دا دعا د دې ثبوت نشته په احادیثو کې. لیکن ابتدا کې خلکو بس د ځان نه دا سسٹم سٹارٹ کړو چې هغه سسٹم نن هم چلیږي. نو یاد ساته کو د علماء کرامو نه مونږه تاسو تپوس نکو، نو دا سیز به بیا داسې روان وي. د بینوري ټاون فتاوا تاسو وګورئ، دارالعلوم دیوبند فتاوا تاسو وګورئ، په هغې کې به موجود وي چې د ویترو نه بعد دعا نشته. په دې کې د هیڅ اختلاف نشته. په فرضو کې اختلاف شته چې د فرضو نه وروستو اجتماعي دعا شته او که نه، هغه جدا اختلاف دی. بعض علماوی چې په قرآن او حدیث کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی ثابت اجتماعي کیفیت کې دعا کول هرگز نه دی پکار. خو د ویترو نه بعد د هیڅ اختلاف نشته. نو ځکه زه دا یو درخواست کوم چې د ویترو نه بعد چې کم دی نو دعا مه کوئ. بس کم اعمال چې وشو هغه اعمال وشو. الله جل جلاله دې په خپل دربار کې زمونږه ستاسو دا ناسته دا دل ته راتلل دا په خپل دربار کې قبول کړي.